ویکنډز کې د نن ورځې مهم خبرونو سره زم همیرا. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د خپل عہدې څخه مستعفي شوی دی او سہیل افریدی نوې وزیر اعلی خیبر پختونخوا نامزد کړی شوی دی. اورکزۍ کې پاک فوج د ترهګرو په ضد اپریشن کړی دی چې پکې د سکیورټي فورسز بھارتی حمایت یافتہ 19 ترهګر وژلي دي. د ډزو په تبادله کې لیفټننټ کرنل جنید عارف او میجر طیب راحت په شمول 11 ځوانان شهیدان شوي دي. د باجوړ مامون تحصیل کې و علاقې اپریشن وروسته کلیر ګرځول شوي دي او متاثرینو خپل کورونو ته واپسی شروع کړې ده. خیبر پختونخوا حکومت د غیر قانوني کرنسۍ کاروبار په ضد پیښور اندرشیر علاقې کې زرګرانو نگرانی سخته کړې ده او ویلي دي چې ګڼ شمېر زرګران د سرو زرو سره د کرنسۍ غیر قانوني کاروبار هم کوي. د پنجاب نه د وړو او غنمو په ترسیل بندیز وروسته پیښور، مردان او چارسده په شمول ټول خیبر پختونخوا کې د وړو سخت بحران راغلی دی. بلخوا چارسده کې د وړو په نرخونو کې د اضافې په ضد احتجاجي مظاهرې هم شوي دي. سوینادرن ګیس کمپنۍ منیجنګ ډایرکټر عامر توفیل ویلي دي چې ولس د سہولت لپاره وزیر اعظم شهباز شریف د کورونو ګیس کنیکشنو باندې پابندي ختمه کړې ده او نوې LNG کنیکشنو منظوري هم ورکړې ده. دا او تر دې دمه مهم خبرونه، نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.